یوصیکم الله تاسو ته حکم کوي الله فی اولادکم ستاسو د اولاد په حق کې للذکر د سړي دپاره برخه ده مثلو برابر حظ الانثیین د برخې د دوو جینکو یعنی د دوو جینکو برخه دا د یو سړي ده فإن كنا بیا کو چری وی نساء تشی جینکې فوق اثنتین د دوو نه سوا فلهن نو د دوی دپاره دا برخه ده ثلثا په دریو کې دوه حصې ثلثا یعنی دوه ثلثا په دریو کې دوه حصې ما هغه ترکا چې دی میت پریخي وي و ان كانت او کو چری وی واحده یو جینې نو فلها النصف دا غې دپاره نیمه ده د میت تمال ولابویه او د مور او پلار دپاره لكل واحد منهما هر یو ته د دې دواړو نه السدس شپږمه ده شپږمه حصه ده مما د هغې مال نه ترکا چې د مړي پریښي وي ان کان له ولد کو چرې وي د دې مړي دپاره اولاد ژوندی اولاد فان لم یکن له بیا کو چرې نه وي د ده دپاره د دې مړي دپاره ولد اولاد وورثه او د ده وارثان وي د دې مړي وارثان وي ابواه د مور او پلار نو فلامه الثلث نو د دې میت ته مور دپاره درېمه حصه ده فان کان له بیا کو چرې وي له د دې مړي دپاره اخوة رونه خویندې نو فلامه السدس نو د دې مړي د مور دپاره بیا شپږمه ده من بعد پس ته ادا کولو وصیت د وصیت ته دې مړي یوسوي چې د وصیت کړي وي بها په هغې سره او دین یا قرض یعنی قرض او وصیت ته به مخکې ادا کولی شي د هغې نه وروسته به یې جوړېدی شي آباؤکم ستاسو پلاران و ابناؤکم او ستاسو بچیان لا تدرون تاسو نه پوهیږئ ایهم چې کم یو په دوی کې اقرب زیات نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په نفع رسولو کې فریضة دا برخې مقرر دي من الله د الله د طرفنا ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما پوهه حکیم او خاوند حکمت نو دی آیات کې الله پاک جل شانه حصے بعضی حصے چې کوم دی بیان کړي نو د ټولو نه لومبې خدا چې قرآن مجید کې شپږ حصے بیان شوي شپږ حصے نصف چې کومې حصے مقرر دي نو هغه شپږ حصے دي نصف ته نیمه بعضې کسانو ته نیمه میلاویږي د مال میت ته ټولو نه لومبې چې د هغه کم غسل د هغه کفن دفن په هغې باندې به د لومبې د میت نه چې کم مال پاتې شوي دی د هغې نه دله به چې کوم دی کفن دفن او دغه رنګې د ده قبر کنستونکي ته د ده غسل ورکوونکي ته چې څومره پیسې لګي دا به د میت ته مال نه لومبې ورکړي دویم صورت کې بیا قرض دی چې په ده باندې څومره قرض دی نو د ده د مال نه به هغه قرض ورکړي شي په دریم نمبر کې بیا د وصیت کړی تاسو ته ما بیګا ویلو چې وصیت یو سړی په خپل مال په دریمه حصه کې به کوي د دې نه سیوا نشي کولی کو یو سړي دا وصیت وکړو چې زما د مرګ نه وروسته زما ټول مال چې کوم دی صدقه کوي نو دا د وارثانو حق دی نه به صدقه کوي د ده وصیت په دریمه حصه مال کې جاری کیږي مثال د 10 جریبه ځمکه ده او دوی چې دا ټوله مدرسې ته وقف ده خو زما د مرګ نه پس په ژوندون یې کولی شي خو دوی چې زما د مرګ نه پس دا 10 وړه جریبه ځمکه چې کوم دی مرکز له ورکوي یا مدرسې له ورکوي یا جومات له ورکوي نو دا د وارثانو حق دی دا دې نشي کولی چې کله دې مړ شو د وصیت صرف په 10 جریبو کې چلیږي 10 جریبه دا د وارثانو حق نو د وصیت په پوره کړلی شي د دې نه پس په بیا د وارثانو تقسیم کیږي دا درې خبرې لومبې د کفن دفن پروګرام دا به د مال نه کیږي دویم د دک باندې چې څومره قرض دی دا به دې ورکړي شي دریم چې د کوم وصیت کړی دی نو هغه به پوره کړلی شي د دې نه وروسته به وارثان راغونډ شي دا وارثان چې څه چې کوم دی د ده نه پاتې شوي تر دې پورې کو د ګړی پاتې شوي وي دا دي چې هله داسې خیراتي نشي ورکولی تر څو پورې چې په ټول راضي ني او تاسو ته ما ویلو چې 3 شرطونه دي د هغې دپاره یو خدا چې د په وارثانو کې څوک نابالغه نه وي کو نابالغه وي نو د نابالغه اجازت اجازت نه حسابېږي تر څو پورې چې دی بالغ شوي نو بیا دې د دې مړي نه ګړی پاتې شو دا د دې وارثانو حق دی د ټولو
نو که ټول پې خوشحالي لومبی دویمه دا چې ټول حاضري داسې نه چې رابطه ورسره نه کېږي ته د هغه په اجازت نه بغیر د مړي ګړی خیراتي ورکړي دا ټیک نه دي او دریم دا چې په دې کې څوک نابالغ نه نو ګړی به هم د مړي دا په وراثت کې چشمې د پاتې شوي دا به هم حسابېږي دې به قیمت ولګولی شي نو په میراث کې دا داسې نه شي کولی نو چې کله دا درې واړه خبرې د نه پوره شولې بیا به دا تقسیم کېږي تاسو ته موږ چې قرآن مجید کې شپږ حصې ذکر دي نیمه ده د بعضې کسانو دپاره نیمه ده لکه د سړي یو لور پاتې شو د هغې دپاره نیمه حصه ده د ټول مال نیمه نور څوک ورسره وارثان نشته وروڼه ورسره نشته دویم ربع څلورمه حصه ده او دریم سمن اتمه حصه ده اتمه حصه او څلورم ثلثان دي په دریو کې دوه حصې دي او ثلث دی دریمه حصه ده او سدس دی شپږمه حصه ده دا شپږ حصې په قرآن مجید کې ذکر کړي او دا د 1200 کسانو دپاره دي په هغه 1200 کسانو کې څلور سړي دي او اته چې کوم دی زنانه دي نو په سړو کې د ټولو نه لومبی پلار دی د پلار حصه قرآن کې ذکر ده بیا چې پلار نه وي نو بیا یې نیکه دی د نیکه حصه چې کوم دی په قرآن کې ذکر ده یعنې د حصه د مقرره ده د نیکه حصه نو پلار نیکه رونه او خاون دا سړي د دې حصې مقرر دي او په زنانو کې ښځه ده لور ده نوسی ده او خویندو کې بیا درې قسمه دي لومبی عیني خور اخت عیني چې ورته وي عیني هغې خور ته وي چې هغه پلار او مور دواړه یې شریک دویمه علاتی خور ده علاتی هغې خور ته وي چې پلار د دواړو شریکې میندې جدا وي او شپږم اخیافي خور ده اخیافي هغې خور ته وي چې د دواړو مور شریکې خو پلار یې جدا وي د لومبي کې پلار شریکې مور یې جدا وي علاتی او په اخیافي خور هغې ته ویلی شي چې د دې مور شریکه وي خو پلار یې جدا وي شپږ شوي وم د مور حصه چې کوم دی ذکر ده شپږمه حصه ده او اتم نیا جد صحیحه نیا نو دا اته حصې چې کوم دی د زنانه دي یعنی اته هغه دي چې هغه زنانه دي د دې حصې ذکر دي او څلور پکې نارینه دي اوس قرآن کې چې کومې حصې ذکر دي د چا چا حصې ذکر دي دې ته ویلی شي ذویل فروز او چې د چا حصې ذکر نه دي خو چا ته چې حصې ورکړلی شي چې کم مال باقي پاتې شي هغه څوک اخلي نو هغې ته عصبات ویلی شي عصبات هغه چا ته ویلی شي چې د چا حصې مقرر دي هغې خپلې حصې واخلي نو چې کم مال باقي پاتې شي دا بیا د عصبات وي ټول مال نه بیا خپې راغونډي کړي لکه زوی دی نو چې د پلار حصه مقرر ده هغه واخلي د مور حصه مقرر ده هغه چې کم باقي مال پاتې شي دا ضرور دی دا ضرور دی نو ذویل فروز هغه چاته ویلی شي چې هغې حصې ذکر دي حصې مقررې دي شریعت وله حصې مقرر کړي دي او عصبات هغه چاته ویلی شي چې د هغې حصې مقرر نه دي خو چې د چا چا حصې مقرر دي هغې خپلې حصې واخلي باقي مال دی راونغاړي باقي مال دی واخلي نو دې ته چې کوم دی عصبات ویلی شي نو دلته الله فرمایي چې یوصیکم الله الله حکم کوي تاکید کوي تاسو ته د حکم فی اولادکم ستاسو د اولاد په حق کې للذکر د سړي دپاره برخه ده مثل حظ الانثیین برابر د برخې د دوو جینکو فان کن بیا کو چری وي نساء تشي جینکۍ فوق اثنتین د دوو نه سیوا نو فلهن ثلثا نو د دې دپاره بیا دوه ثلثه دي په دریو کې دوه حصې دي نو د جینکو درې حالات دي د لونو ته په دریو طریقو باندې حصه ورکېږي یا خدا چې د لور سره زوی وي ډېر زامني ورسره یا ورسره یو د لور سره روري لکه یو سړی مړ شو د هغه چې کوم دی یو زوی پاتې شو یو یې لور پاتې شو یا دوی لونه پاتې شوي یو یې زوی پاتې شو نو بس دوو جینکو ته به د یو الګ حصه میلاویږي یو صورت دا دی دو جینکو ته به للذکر مثل حظ الانثیین دو جینکو ته به د یو الګ حصه میلاویږي یو صورت یې دا دی دویم صورت دا دی چې یو سړی مړ شو د هغه تشې لونه پاتې شوې خو لونه یې د دوو نه سیوا وي نو دې ته به 2/3 میلاویږي په دریو کې به ورته دوه حصې میلاویږي او دریم صورت یې دا دی چې سړي یو لور پاتې شو نورې څوک نشته دي زامن ورسره هم نشته دي نورې لونه ورسره هم نشته دي نو دې لور ته به نیمه حصه د خپل پلار میلاویږي دا درې حالات د لونو دي نو دلته کې الله فرمایي
چې للذکر د سړي دپاره برخه ده مثل برابر حظ الانثیین د برخې د دوو جینکو. فان کن نساء بیا کو چې وي دا ښځ جینکۍ تشي جینکۍ فوق اثنتین د دوو د پاسه نو فلهن نو د دوی لونو دپاره ثلثا 2 ثلثه دي، یعنی په دریو کې 2 حصې ما د هغې مال نه ترکه چې د مړي پریښي وي. وان کانت او کو چری وي واحدتن د دې سړي یو لور د دې مړي یو لور نو فلها النصف نو د دې یوې لور دپاره نیمه حصه ده د پلار په ټول مال کې، ټول مال کې نیمه حصه ده. صرف یو لور یې پاتې شه 4 جریبه ځمکه ده مثال په طور. دلته یوازې د ځمکو خبر نه ده، د مړي نه چې څوم پاتې شو دا ټول به تقسیمېږي، خو دا صرف د پوهې دپاره وایم. 4 جریبه ځمکه ده، لور یې پلار یې مړ شو، صرف یو لور ده، نو دا لور به صرف 2 جریبه اخلي، دا نوره 2 جریبه نور وارثان ځان له تقسیم. ولابویه او د مور او پلار دپاره د دې مړي د مور او پلار دپاره لکل واحد منهما هر یو ته د دواړو نه السدس سدس. لومبې به د پلار احوال ذکر کړو. د پلار 3 حالات دي، د پلار 3 حالات دي. پلار په بعضې صورتونو کې عصبه دی او په بعضې صورتونو کې ذی فرض دی او په یو صورت کې عصبه دی ذی فرض دی. تاسو مو ذی فرض هغې ته ویلی شي چې د هغې حصې په شریعت کې ذکر وي، شریعت ذکر کړي وي، او عصبه هغې ته ویلی شي چې چا حصې ذکر دی هغې خپل مال واخلي نو هغه پاتې مال هغه ونغاړي هغه واخلي بیا، نو دې ته عصبه ویلی شي. نو د پلار 3 حالات دي. دا کوم سړی چې مړ دی د ده اولاد نه وي، نه زامن وي نه لونه وي، اولاد ژوندي نه وي، نه زامن وي او نه لونه، اولاد چې کوم دی ژوندي نه وي، نو په دې صورت کې پلار عصبه دی، پلار به ټول مال اخلي. لکه یو سړی دی د هغه نه زامن شته نه لونه شته دی، هېڅ نشته دی، سړی مړ شو، مور دې پاتې شوه یا ښځه دې پاتې شوه یو ته پلار پاتې شو، نو زامن یې خو نشته دی سړي که نه لونه شته دی، نو د ده دا ښځه به 4مه حصه واخلي، 4مه حصه، او دا نور چې کوم پاتې دي دا ټول به پلار واخلي. مثال په طور 4 جریبه ځمکه ده او سړی مړ شو، د سړي پلار پاتې دی او ښځه یې پاتې ده، نو په 4 جریبو کې به یو جریب ښځه واخلي او دا 3 جریبه به ټول چې کوم دی پلار والي. نو په دې صورت کې پلار عصبه دی، ځکه چې کوم باقي پاتې شو هغه ټول پلار واغست په دې صورت کې. دویم صورت ته پلار دا دی چې یو سړی وفات شو، د هغه نارینه اولادي یا نارینه او زنانه دواړه اولاد چې کوم دی پاتې شي، تش نارینه اولاد پاتې، یو سړی وفات شو یو زوی پاتې شو یا یو زوی یو لور پاتې شو، نو په دې صورت او ورسره پلار پاتې شو، نو په دې صورت کې پلار صرف ذی فرض دی، پلار به 6مه واخلي او نور به چې کوم دی زامن او لونه خپلو کې تقسیم. 6 جریبه ځمکه ده، سړی وفات شو، مړی وفات شو، د دې مړي یو لور یو زوی پاتې شو، مثال په طور یې صرف یو زوی پاتې شو، دواړه صورتونه دي، او پلار پاتې شو، نو په 6 جریبه ځمکه کې به پلار یوه حصه واخلي، یعنې 6مه حصه به واخلي، یو جریب ځمکه به پلار واخلي، دا نور به د دې سړي چې کوم لونه دي زامنې دي یا یو زوی دی دا به چې کوم دی خپلو کې تقسیم دي. دا دویم صورت دی. په دې صورت کې پلار صرف ذی فرض دی. دریم صورت دا دی چې د یو سړي صرف لونه وي، یوه لوري وي یا ډېر لونه وي، سړی وفات شو یا د 2 لونه پاتې شوي یا یو لور پاتې شو او پلار یې پاتې شو، نو په دې صورت کې پلار عصبه دی ذی فرض دی. یو سړی وفات شو، یو لور یې پاتې شوه او پلار یې پاتې شو، مثال په طور د دې 6 جریبه ځمکه پاتې شوه، ځکه دلته مسله د 6 نه چې نه شروع کېږي، پلار 6مه ده که نو مسله د چې نه شروع کېږي د دې وجې 6 جریبه ځمکه یادو. یو سړی چې کوم دی وفات شو، د هغه یوه لور پاتې شوه او پلار یې پاتې شو، په دې صورت کې پلار عصبه دی او ذی فرض دی. څنګه؟ پلار به لومبی 6مه حصه واخلي، یعنې 6 جریبه ځمکه د یو جریب به پکې پلار واخلي، صحیح شو، 15 جریبه پاتې شوه، لور به نیمه اخلي که نه، نو د 6 نیمه څه ده 3، نو 3 جریبه د لور واخلي، ځکه چې لور یوه وي نو دا د پلار نیم برخه اخلي، د هغه چې څومره میراث پاتې شوي دی د هغې نیم به لور اخلي، نو یوه حصه د پلار واغسته 6مه، یو جریب ځمکه د پلار واغسته، 15 جریبه پاتې شوه، نو د 6 نیمه څه کېږي 3، نو 3 به د لور له ورکړي، نو 2 پاتې شوې، دا 2 بیا پلار واخلي، نو پلار عصبه شو او ذی فرض شو. دا 3 حالت چې کوم دی د پلار په بعضې صورتونو کې عصبه دی
او بعض صورتونو کې دی ذی فرض دی او په بعض صورتونو کې ذی فرض مع العصبه دی. ولابویه او د دې مړي د دې میت ته مور او پلار دپاره لکل واحد منهما هر یو ته د دې دواړو نه یعنې د مور او پلار دواړو نه السدس دا شپږمه حصه ده مما د هغې مال نه ترکه چې دې مړي پرېښي وي ان کان له ولد کو چېرې وي د دې مړي دپاره اولاد ورلوي نو بیا شپږمه ده. فان لم یکن له پس کو بیا کو چېرې نه وي د دې مړي ولدن څه اولاد یې نشته دی د مړي وورثه او د ده وارثان ابواه د مور او پلار دي نو فلامه الثلث نو د مور بیا درېمه حصه ده د مور یې هم درې حالات دي یا خدا چې د مړي اولادي او یې اولاد نه وي خو رونه او خویندې د مړي دوه یا د دوو نه سیوا وي نو په دې صورت کې د مور شپږمه حصه ده. د مړي اولاد یي زامن یي اولادي زامن یې لونه یي د مړي سړی وفات شو زامن لونه ته پاتې شو یا زامن لونه نشته دی خو د دې مړي رونه او خویندې پاتې شو یو ورور او یو خور پاتې شو نو په دې صورت کې د مور شپږمه حصه ده. شپږ جریبه ځمکه ده یو جریبه ته مور اخلي. دویم صورت دا دی چې دا مړي سړی وفات شو د اولاد نشته دی اولاد نشته دی چې اولاد نشته دی نو مور به بیا درېمه حصه اخلي. اولاد نشته د مړي سړی وفات شو اولاد نشته دی نو د مور پکې بیا درېمه حصه ده. خو بیا کې بیا ځان له دوه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې سړی وفات شو د ښځه پاتې ده نو کو ښځه شته دی لومبۍ حصه به ترې ښځه واخلي د هغې نه پس به بیا مال درې حصې شي یوه حصه به ترې مور والي دې ته ویل شي ثلث ما بقیه ثلث یعنې درېمه حصه د هغې چې کوم باقي پاتې شي د دې ښځې نه. یو سړی وفات شو ښځه یې نشته دی نو چې ښځه یې نشته نو د ټول مال به بیا دا مور چې کوم دی درېمه حصه اخلي. نو چې د مړي اولاد وي نو بیا یې مور شپږمه حصه اخلي. یې اولاد نه وي خو رونه او خویندو کې دوه یا د دوو نه سیوا رونه او خویندې د دې مړي دې کې به سوچ ټول دې مړي ته کوی ګورې دې مړي ته به سوچ دې مړي دا کمې خبرې چې ټولې کېږي د دې مړي کېږي دې اکثر سړی خطا کېږي. نو چې د مړي اولاد نه وي خو په ښځه او خاوند کې یو ژوندي وي یو سړی مړ شو دا ښځه پاتې ده نو په دې صورت کې اولاد یې نشته دی او رونه خویندې هم نشته دی نو په دې صورت کې به د دې سړي دا مور دا به درېمه برخه اخلي خو لومبۍ به ترې دا ښځه واخلي د هغې نه پس په درې برخې جوړېږي نو په هغې کې بیا ثلث دی. د ثلث ما بقیه وي درېمه د هغې مال چې کوم باقي پاتې شي د ښځې د برخې نه علاوه. او دویم صورت دا دی چې یو سړی وفات شو صرف مور یې پاتې ښځه ورسره نشته دی او د دې مړي اولاد هم نشته دی رونه خویندې هم نشته دی نو په دې صورت کې به بیا مور چې کومه ده دا به د ټول مال درېمه حصه اخلي د ټول مال ځکه ښځه خو شته ده چې خپله حصه ترې والي که دا سبق خیر بله ګران وي خو بهرحال دا بل ځل بیا باسو انشاءالله. نو فإن کان له پس کو چېرې وي فإن لم یکن له کو چېرې نه وي د دې مړي دپاره ولد څه اولاد ورثه او د ده وارثان وي ابواه د مور او پلار نو فلامه الثلث نو د ده د مور دپاره درېمه برخه ده. فإن کان له کو چېرې وي له د دې مړي دپاره اخوة رونه خویندې نو فلامه السدس نو بیا د دې مړي د مور چې کوم دی شپږمه حصه ده چې رونه خویندې وي نو رونو خویندو ته بیا هم څه نه میلاوېږي د مړي ځکه چې مور او پلار یې ژوندي دي مور او پلار یي نو بیا د مړي رونو ته نه میلاوېږي خو دومره فرق یې وکړو چې د مور حصه یې د درېمې نه شپږمې ته ورسول د مور په حصه کې فرق راوستو کمې پکې راوستو دې د حجب نقصان ویلی شي. فلامه السدس د مور دپاره شپږمې حصه ده من بعد وروستو د ادا کولو وصیت د وصیت نه یوسوي چې وصیت کړي وي دې مړي بها په هغې سره یعنې د وصیت نه وروستو به دا خبرې کېږي او دینن یا به دې مړي قرض وي نو د قرض نه وروستو او د وصیت نه وروستو به دا حصو جوړېږي. آباؤکم ستاسو پلاران و ابناؤکم ستاسو بچي ستاسو اولاد لا تدرونه تاسو نه پوهېږئ ایهم چې کم یو په دوی کې اقرب زیات نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په نفع رسولو کې فریضة دا برخې مقرر دي من الله د الله د طرف نه ان الله بېشک الله تعالی کان دی علیما حکیما پوهه او خاوند حکمت.